نمبر 37 کتاب المغازی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ولا کیسه روانه وه د حدیث الافک متعلق. اوس مخته دا ځکه ته مزید چې کومه کیسه د بقیه حصه مبدنیه قالت فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم من یومه کله دې د کومه کیسه بیان شوله غیر زی حضرت رسول الله علیه السلام پوڅېدو فاستعذر من عبد الله ابن ابي وهو على المنبر منبر باندې و خلکو نه مدد وخت دی عبدالله خلاف فقال وی فرمیل یا معشر المسلمین من يعذرني من رجل قد بلغني عنه اذاه في اهلي دغه سړي خلاف ما څوک مدد کوي زما د کورنۍ متعلق هغه نه تکلیف رسیدله د مونږ ته والله ما علمت على اهلي الا خيرا زما د کور ول چې دی د ډېرې په خیر کې دي څه شر خبره ماته نه ده معلوم ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا دو دې داسې سړي خبره کوي چې هغه کې صرف خیر دی وما يدخل على اهلي الا معي او چې رځي زما کور ته ما سره یې بېله نه رځي. قالت فقام سعد اخو بني عبد الاشهل سعد صاحب پوڅېدو سعد بن معاذ اسهلي فقال الشان يا رسول الله اعذرك زدي مدد کوم فإن كان من الاوس کدي اوس قبيلي ضربت عنقه گردن به اوچت کما وإن كان من منا قتل بكم وإن كان من اخواننا من الخزرج کده خزرج قبیلیو امرتنا ففعلنا امرک مونږ ته حکم وکړه هغه مطابق به وکړو. قالت وقام رجل من الخزرج خزرج قبیلې نه کس راپاڅېدو وکانت ام حسن بنت عمه من فخذه د ام حسن د هغه تر لور جوړېدله وهو سعد بن عباده سعد بن عباده نومېد وهو سید الخزرج دا د خزرج قبیلې مشر و. سکله د اوس قبیلې مشر دا خبره وکړه که د مو د غورونو نه وي دا کاس مو ته حکم وکړه موی دته پره کوو. سید الخزرج رپاسد سعد بن عباده اغیل چې قالت وکان قبل ذلك رجل صالح خد سعد بن عباده ډېر ښه سړی خو ولکن احتمالته الحمیته په غرض خندانی چې کم شیان دي که نه هغه د وجې نه لږ په چي کې راللو په ننګ و عار کې رالو. فقال لسعد سعد بن معاذ کذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله چې دا خبره دي څنګه وکړه چې ته به قتل کې هیڅ کله نشي قتل کولی ولو کان من رهتک ما احببت ان یقتل کدی تا قبیلی وکنه نه به دې غوښته چې قتل شوه وه. فقام اسید بن حذیر وهو ابن عم سعد بن معاذ اسید بن حذیر دا د سعد بن معاذ تر زوی در پاسېدو ته یې فقال لسعد بن عباده کذبت لعمر الله ان نقتله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن المنافقين څنګه مې نه قتل کوو ته منافقت ولا طریقه اختیار کوي د منافقینو طرف نه لنګي کوي. په دغه خبرې سره قالت الصحیبه وایي چې فسار الحیان الاوس والخزرج حتى هم ويقتتل دواړه قبیلې په جګړې شوې سره زور ته وختې اراده و سره جنګ وکړي حتى هم ان يقتتلوا ورسول الله صلی الله علیه وسلم قائم على المنبر پیغمبر سم په منبر ولاړ. قالت فلم يزل رسول الله صلی الله علیه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت چې پیغمبر سم دواړه خاموشولو چې غلی شي جګړې ته ضرورت نشته هر څه په خبرو حل کیږي په جګړو چې حل کېدل اوس به ډېر څه حل شي و نه حل کیږي په جګړو باندې تاسو دا خبره څنګه کوئ چیرې داسې طریقه د مونږ وکړو څه سره د شای حل شي نو څه داسې طریقه ما استعمالولی بلکې خبرو ته غیږ شئ نو په دې سره ټول خلک غلی شو پیغمبر سم خاموش. قالت فبکیت من ذلك كل لا يلقى لي دمع ولا اكتحل بنوم غیر چیز ډېره وژړېده نه مو اوښکې ودرېدې او نه مو خوب کړو. قالت واصبح ابوای عندي مور پلار سره و وقد بکیت لیلتین و یوما لا اکتحل بنوم ولا يلقى لي دمع دوی ورځې یوه شپه زه غونډه ژړېدلې ومه حتی انی لاظن ان البکاء فالک کبدي دا مې خیال و چې یارې دا ژړا به زما زړه چاود کي. فبین ابوای جالسان عندي چې مور پلار خاص سره ناسو غمجن و زما د پروا نه کي ډېره زیاته ژړېدم. فاستأذنت علی امرة من الانصار و انصاري ښځه زما دلاسې ته راله فاذنت له اجازات مې ورکړو چې رانوځه فجلست تبکي معي هغه سره ژړېده. قالت فبين نحن على ذلك مونږ په دې حالت کې ودخل رسول الله صلی الله علیه وسلم علینا فسلم ثم جلس پیغمبر سم سلام کلام وکړو کېنستو. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها چې ما سره نږدې ډېر نه کېنستو چې کومې ورځې نه دا خبرې شروع شي. وقد لبس شهرا لا يحيل في شان بشيء میاشت تېره شوه زما په باره کې څه وحي نه وه شوي. قالت
فتشهد رسول الله صلی الله علیه وسلم حين جلس پیغمبر صلی چې کیناستو خطبه یې وویله ثم قال انا بدی فرمیل اما بعد یا عائشه انه بلغني عنك كذا وكذا تا په باره کې ما د داسې خبرې رسېدلې دي فإن كنت بریئة فسيبرئك الله که ته بری ښځې خدای به دې بری کړي وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي الیه که د ناپرېښتیاو سره څه شي الله نه معافي وغوړولې فإن العبد اذا اعترف ثم تاب الله عليه بنده چې کله د خپلې ګناه اقرار وکړي الله نه معافي وغواړي الله مهربان وله معافي کوي قالت دیش فلما قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم قالت چې پیغمبر څنګه کله دا خبرې ختمې شوې نو په دې سره مې ټولې اوښکې ودرېدې قال سدمعي حتى ما احس منه قطره یوه اوښکه رانه نه بهېدله ځکه چې ما دا امید نه و چې دا به ماته د شی ته خبرې وکړي نور خلق خاصې لګیا دي لکه کله کله سړي زړه نارای شوي چونه خو داسې خبره ته وکړي سړي بیا هر څه ختم شي څه ضرورت څه د ژړېدنې ته نو چې شته وژړم داسې څه شوه د مو متعلق دي ته لکه شک پیدا شوه ده فقلت لأبي ما خپله باجان ته عجیب رسول الله صلی الله علیه وسلم عني فيما قال پیغمبر صلی ته جواب ورکه کنه جواب چې ورکې ښه به اوس داسې خبرې ماته کوي قال فقال ابي والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلی الله علیه وسلم زه پیغمبر صلی ته څه جواب ورکم نه مې جوړېږي څه جواب ولا ورکم فقلت لامي اجيبي رسول الله صلی الله علیه وسلم فيما قال جواب ورکه مور ته مې قالت امي والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی څه ویلی شمه څه جواب ورکم خبره خو یې ټیک کړې ده چې بنده نه کله څه وشي یا د مپۍ وغواړي فقلتو مې چې ونه جارة حدیثة السن چله زه خو کم عمرې جلکۍ یم لا اقرأ من القرآن کثیرا دوره ډېر قرآن مې یا نه دی زده کړی او نه مې ویلی دی اني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في انفسكم ما ته پاتې چې دا خبرې تاسو اورېدلې دي زړه کې مې کېنستلې دي وصدقتم به لږ لکه زړه مو تصدیق ته پرې رسېدلی فلئن قلت لكم اني بريئه که ته ووایم چې زه بري یم که نه لا تصدقوني زما تصدیق چېرته کوئ ولئن اعترفت لكم بامر والله يعلم اني منه بريئه که اعتراف وکم الله ته پته ده چې زه بري یم نه پیدا څه ده لتصدقوني بیا مې تصدیق کوئ چې غلطي خو به شي فوالله لا اجد لي ولكم مثلا الا ابا يوسف حين قال زما د ستاسو مثال د شي کېدلی شي لکه چې کله یوسف علیه صلات وسلام ورونو څه کړلو خیانت یې ورسره وکړو نو یعقوب علیه صلات وسلام د زامنو په خبر اعتماد ونه کړو اته پته ولګېده چې دا دروغ وایي نه دی وی چې فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون بس ښه صبر نه به کار اخلم جزه فزه به نه کوم او الله نه مدد غواړم دغه شیانو مطابق چې کوم تاسو څه کوئ بیانوئ چې خدای پکې رښتیا ښکارا کړي ثم تحولت واضطجعت على فراشي لاړم څملستمه والله يعلم اني حينئذ بريئه ماته الله ته پاتې چې زه بري وان الله مبري ببارات ان شاء الله خدای به زما برات ډېر زر ښکارا کړي ولكن والله ما كنت اظن ان الله منزل في شان وحيا يتلى خدا خیال مې نو چې زما په باره کې به قرآن کریم نازل شي لشان في نفسي كان احقر من يتكلم الله في بامر ما ته ځان ډېر کم ښکارا کېدو چې الله به زما په باره کې وحي وکړي او خبرې به نازلې کړي ما خدا خیال وکنه ولكن كنت أرجو أن يري رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها چې الله به پیغمبر څخه څه خوب په ذریعه زما براءت ښکارا کړي فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس ولا خرج احد من اهل البيت پیغمبر سم د مجلس نه پاڅېدلی نه او کور نه څوک وتلی نو زمونږ دا خبرې سره منځ کې څه وشي حتی انزل علیه فاخذه ما كان یاخذ من البراحه एकदम وحی شروع شوله او شدت ونیولو حتی انه لیتحدر منه من العرق په ساړه ژمي موسم کې تینا خیلې په بدن شولې مثل الجمان ملغلرو په شان د خیلې تینا څاکېدی وهو په یوم شات سړه ورځ وه من ثقل القول الذي انزل عليه دا قرآن د شدت او د درنښت وجنه قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك پیغمبر څنګه چې وحی لاړه خندلې د ډېرې خوشحالۍ نه فکانت اول کلمه تکلم بها ان قال اوله خبرې دا وکړه یا عائشه اما الله فقد برأک الله بری کړې قالت مخکې چې فقالت لامي مور ته چې په کوم الیه ورپاڅېږه که نه لکه څه وکړه خوشحالۍ وله ورکه وګوره ته د فرار څه بیان کړل براءت دې وشولو احترام وله بجا که فقلت متې چې والله لا اقوم الیه دې ته زه سره پاڅېږه نه
دې خو مې ته داسې خبرې کړې که څه د نشي استغفار وغیره وکړه فإني لا أحمد إلا الله زه د الله صفت ویلې نه بینو زه خو الله بری کړم. قالت وانزل الله تعالی الله دا آیتونه نازل کړل ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآيات لس آیتونه نازل شو. ثم انزل الله هذا في براءتي الله دا د ما په براءت کې نازل کړل. قال ابو بکر الصدیق رضی الله عنه ابو بکر سی وی وکان ينفق على مستح بن اساسا دی مستح صاحب ته مخکې خرچه ورکول رشتہ دار یو لقرابه منه وفقره فقیرم هغه دا قسم وکړي چې والله لا انفق على مستح شيئا ابدا بعد الذي قال لعائشه ما قال سنن بعد بزیش دی دا خرچه مرچه نه ورکوم چې دی شابنه د خبرې تړي دی. پنځل الله تعالی الله دا آیتونه نازل کړل چې ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعه تاسو کې چې د فضل او کرم ولا او د ساعت او فرخي ولا خلک د داسې قسمونه دی ماخوري چې زه به خرچه نه ورکوم. الله خو مفی کول غخی تاسو مفی وکړئ الی قول غفور الرحیم. قال بکر الصدیق چې بالا والله اني لو احب يغفر الله لي زغوارم چې الله می معاف کی. فرجع الى مستحنه فقتل التي كان ينفق عليه اخرچا ولا واپس جاری کړله. وقال وی چې والله لا انزع منه ابدا بيتنا نمني کوما. قالت عائشه عائشه سيبوي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال زينب بنت جحش عن امري زینب بی بینا پیغمبر سن تاسو کړو زما په باره کې. فقال لزینب تی چې ماذا علمت ورایت تا د دې خزي په باره کې سلی دلی کتل دي. فقالت چې یا رسول الله احمي سمعي وبصري والله ما علمت الا خيرا ډیر سمې لیدلې کتلې دي خو دې ښځې په باره کې زه صرف خیر پیژنم. قالت شي سوي چې وهي التي تساميني من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امدا ښځه ما سره بیا شي کې مقابله کوله چې ما نه مخکې شي فعصمها یا فعصمها الله بالورع تقوا په وجه خدای پاک وساتله چې په دې شي کې شرکت ونه کی دروغجنو خلکو سره. قالت چې وتوفقت اختها حمنا تحارب لها حمنا بی بی چې هغه خودي سره شو مقابله کې و معنا جګړه کوله او دغه افق ولا واقع کې شامل او په هلاکت فی من هلاک اپ دې کې شریک شي و. قال ابن شهاب دی په هذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط دغه کسانو په باره کې دا خبره ما ترسیدل. ثم قال عروه قالت عائشه والله ان الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله د کوم سړی په باره کې دو خبرې تړلې صفان بن معطل په باره کې کنه چې دا سړی دی شي بي سره ور سره وغه په باره کې غلطي خبرې شي دا خود سیکاس وکنه چې هغه به دا خبره کوله چې سبحان الله فوالذي نفسي بيدي ما كشفت من كنف انثى قط وسه پر مې دي خزو شنه دي جکړی کنه نه لمن نه چې شزه په دو خبر سره پوي نه شو او څنګه د شی ته خبره کوي مخبره کوي. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله غنى بعد بيد صحابي ورسته شهيد شو. وبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عملا علي هشام بن يوسف من حفظه دامته املا کړی دا په خپل یادش سره. قال اخبرنا معمر بن زوري قال للوليد بن عبد الملك ابلغك دي ماته پرکی چې ولید چې ته دا خبر رسیدل ان علي كان في من قذف عائشه چې د کوم کسانو په شی باندې کذب لګول پاک علي صاحب شامل او قلت متي چې لا ولكن قد اخبرني رجلان من قومك ابو سلمة عبد الرحمن وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث استقاموا له دو کسانو مته دا خبر خل ابو سلمة بل ابو بكر چې ان عائشه قالت لهما عائشه بي دو دواړو تویل چې کان عليا مسلما في شانها علي صاحب دی هغه په باره کې شو مسلما في شانها من سکوتي کړهو کبه زبر سره وای مفعول صيغه جوړه کې مسلما فی شانها معنا د دی وکینه خدای پاک ساتلی و دا معنا ده بیا